خزا او د ګلو ډکه بوجۍ خزا دا د الله پاک نه خوخه دا د الله د پیغمبر نه خوخه شکردار خزا او د شکریا د جبه د شکر سره عادتي خزا دا د الله پاک خوخه دا د الله د پیغمبر خوخه او ناشکرت خزا د پیغمبر د کورنم طلاق تلې غره یاد ساتي ناشکرت خزا د پیغمبر د کور نه طلاق د پلار کرتلی اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام زوی پچا چې چاړه راخکل شوی وا چاړه برداشت کړه عزتمند د الله د رضا لپاره خو ناشکرت خزا برداشت نکړه هغه له طلاق ورکو او د پلار په حکم ابراهیم علیہ السلام ورته طلاق ولا ورکا دا چوکاټ دی بدل کا خزه خود دروازې چوکاټ ته چې خاوند به د پاسا زی او رازی کور ته برازي او د کور نه بار ته زی او خزه به د چوکاټ په شانتي خپل خاوند ته لکه څنګه چې دا چوکاټ د دې سړی نه لاندې دی دسه به خزه همیشه خپل خاوند ته په خبرو کې ځان لاندې ساتي د پاسه کوي بنا په आवाज کې په خبرو کې او چې خاوند له جواب ورکي او خاوند ته مخ راوګرځي او خاوند ته الټه خبرو کې دا خو بیا خزانه شوه دا خو بیا خزانه شو دا خو بدمعاش ده دا خو بیا خزانه ده نو عزتمند خزا هغه ده چې هغه خپل خاوند د عزت د حیا او د حقوق خیال ساتي او د الله په خپل پیغمبر ویلي وای کوم زنانه چې پنځه وخت مونږ په اهتمام سره کوي کوم زنانه چې د خپل پردې خیال ساتي او کوم زنانه چې د روزي میاشتې په اهتمام سره نیسي او کوم زنانه چې د خاوند د حقوق خیال ساتي او خاون خوشاله ساتي وې د جنت اتوانه دروازې ورته کولاو دي چې په کومه زړه غواړي پاک دروازه دي دنش د جنت اتوانه دروازې په لګو لګو خبرو زنانه او ته کولاوي بس خاون خوشاله ساته د خاون د خبرې خیال ساته د خاون خوشحالي چې په ساغه خپکیږي امام احمد ابن حنبل الشیبانی رحمه الله په څلور مذهبونو کې د یو مذهب امام د لسلک حدیثونو حافظ د ټول قران حافظ شپږ شلي تفسیرونه د مفسرین او اقوال دا ورته په یادو باندې یادو هغه خپل لور ته وای د لوري وادو وای لوري وای د خپل خاون د آرام بم خیال ساتي چې کله ستاسو خاوند خوب ټیمی نو خیال بکې چې واړه شور نه کوي چې دا خوب پوره کیږي چې د خاوند خوب پوره تا تبقاریږي نه او چې د خاوند خوب پوره نه او په سر دړي او بیماری او پریشانی تا سره بم جنگونه کوي نو د خپل خاوند خوب بم خیال ساتي